شی دی دا پتیلی کی بند دی پدی کی یو عیب دی ډیر زیات معاشره کې دا شروع دی یو شی دی دا در سره پدی کی یو عیب ستا عیب نه بیانوم شی خرڅوم عیب ولې نه بیانوم چې هغه سړی خو بیا قیمت کم راکړي یا هغه خوا به دې کېږي یا هغه سودا نه را سره کوي که مې د دې شي عیب بیان کړي نو خو هغه زما څه خوا به دي بیا زما سره کاروبار هم نه کوي زما سره تجارت هم نه کوي اور هغه شي کې عیب پټ کی اور هغه شي پر سړی باندې واړی پر سړی خرڅ کی دا خو ستاسو ما ځان خلاصو شي ستاسو الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د تجارت بدترین صورت دا دی د حرام خوري بدترین صورت دا دی چې ته خبره پدې کې عیب ستا اور دغه عیب پټه اور دغه عیب د دې د پاره پټه چې دا سړی کاروبار نه را سره کوي یا کمی پیسې راکې عیب دې پټ کې سړی باندې د شی واړاوي دغه سړی په دې عیب باندې خبر سو الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بدترین صورت دی اور دغه بدترین حرام کمایي دا چې هر څوک کوي الله دې زموږ حفاظت وکړي درواغ په خیانت باندې په دوکه باندې مال ورکول دا دومره غټ غټ عنوانات دي چې پوره کالج بیانې کم دي په خیانت باندې مال ورکول یو سړی د کاروبار سره واقف نه دی هغه د شي کوالټي نه پیژني د شي شوالي نه پیژني از موږ دکانداران لګیا دي چې دا خو د ښه شی دی دا کمپنۍ خو در ټولو ښه کمپنۍ ده دا کمپنۍ خو بې مثاله کمپنۍ ده دا حقیقت دی خبر دی چې دا 2 نمبر ده دا جوړ شوی په بل ځای کې دغه خیانت دوکه فراډ دا هم حرام مال دی په درواغ باندې درواغ قسمونه واخی په کاروبار کې چې درواغ قسم واخی هغه مال هم حرام سو یو مسلمان ته وایي ما دې په خدای قسم می دغه مال کې دا شی ستا په هغه مال کې هغه شی نستا اور تا قسم پر واسطه دغه هم عزیزانو دا ټول کاروبار دغه رقم حرام نن د امت مسلمه چې حالات خراب دي نن چې امت مسلمه په تکلیف کې دي د هغه وجه حرام کمایي ده نن خلق په بغار دي خلق په شغار دي زما زوی نه فرمانه زما زوی بیل منځه زما زوی بدماشه زما زوی بیلاري زما زوی د دین اسلام سلري وجه یو ده چې تا خپل پر زوی باندې حرام کمایي خوړلې ده تا خپل پر زوی باندې حلال مهنت نه کړي تا خپل پر زوی حلال مهنت وکا حلال کمائی خپل زوی ته ورکا بیا ګوره چې الله رب العزت ستا په زوی کې څنګه تابعداري پیدا کړي نبی علیہ السلام فرمائے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء هغه تاجر چې امانتدار وي رښتیاګو وي اور صحیح تاجر وي مع النبیین والصدیقین والشهداء په قیامت کې بدره غټ غټ صفونه یو به د نبیانو صفي یو به د رښتیاګو صدیقین صفي اور یو به د شهدا صفي کم تاجر چې په خپل کاروبار کې امانت ساتي دیانت ساتي صداقت ساتي رښتیاګویي کوي دوکه نه کوي فراډ نه کوي خیانت نه کوي درواغ نه وایي د چا سره زیاتی نه کوي هغه د پاره فرمایل دا به د نبیانو په صف کې ولاړ دا به د شهدا په صف کې ولاړ وي دغه به د صدیقین په صف کې ولاړ وي چیرې چې مجرمین په عذاب اخته دغه تاجر به د الله په نعمتو کې ولاړ